نه کې خېل احترامات ملګرو بیا یم تاسو ورور او ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې عمران خان صاحب نه اخله شوی دی د هغې په باره کې حیات باغي صاحب یو ډېر ښکلې ویډیو جوړه کړې ده او یو ډېر ښه پیغام یې د پی ټي آی ورکرانو له ورکړی دی. نو کیدای شي چې دا پیغام د پی ټي آی د ورکرانو هم ډېر زیات خوښ شي. نو د پی ټي آی ورکرانو ته د ټولو نه لومړی دا درخواست دی چې دا ویډیو شیر کړئ که چېرې تاسو د مدینې ریاست غواړئ او د جمعیت ورکرانو تاسو یې هم شیر کړئ. ولې چې دغه ټیم کې یو ټیم که ستاسو یاد شي چې هغې ویل چې غلام علي ولې ګورنر لګوئ، شیخ قاسم صاحب هم چې دی ګورنر لګولې نو لکه هغې خپله چې دی مطالبه ډېره ښکلې کړې وه. نن د هغې نه حیات باغي یو مطالبه کړې ده. راځئ د حیات باغي دا مطالبه وګورئ، انشاءالله دا به د پی ټي آی والا په خپل هم خوښه شي. نو راځئ د حیات باغي دا ویډیو کلیپ لږ وګورئ، پس د هغې نه په یو څو خبرې کوو. ویډیو پوره وګورئ، زه یې مه چته. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې عمران خان چې کوم دی د 15 کال دپاره نااهله شو. نو اوس د پی ټي آی وال نه زمونږ یو درې مطالبې دي او بلکې د اوورال څومره هم چې پاکستاني عوام دي د هغو ټولو کې مطالبې دي. خو د هغې نه وړاندې به زه یو خبره تاسو ته وکړم. کله چې د کې پي کې ګورنر بدلېدلو نو دوی پی ټي آی والا ویل چې یاره کم از کم د غلام علي صاحب په وجه چې کوم په ځای باندې شیخ محمد قاسم صاحب چې کوم دی ګورنر لګول پکار و. هغه یو عالم دی او دا یو عام سړی دی که نه، لکه مطلب دا مطالبات به کول. خو چونکې دا پته ورته نه وه چې ګورنر دپاره یو جګ سړی پکار وي. خو خیر هغه اعتراضونه یې ډېر زیات کول چې یاره یو عالم تاسو پرېښودو، لکه مطلب یو عام سړی تاسو ګورنر کړو. نو نن موږ د پی ټي آی وال نه اوورال چې څومره پاکستاني دي دغه مطالبه کوو چې د پی ټي آی چیرمن عمران خان صاحب چې کوم دی نااهل شو، نو د عمران خان صاحب په ځای باندې طاهر جمیل صاحب د پی ټي آی چیرمن مقررول پکار دي. ولې چې یو عالم دی، پوهه سړی دی، خلک یې په خبره هم عمل کوي. او بل تاسو چې کوم دی دغه دعوا هم کوئ چې لکه موږ به د مدینه ریاست جوړو. نو یو عالم دی هغه د مدینه ریاست جوړولو کې به هغه ته بیا سره رکاوټ نه وي. ولې چې د مدینه د ریاست په جوړولو هغه سړی پوهېږي. ملګرو تاسو خو به چې دی حیات باغي صاحب اورېدلي وي چې د پی ټي آی ورکرز ته ډېر ښکلی پیغام ورکړی دی، د مینې محبت پیغام یې ورکړی دی. هغې چې کوم د ریاست مدینې دعویداري کوله د هغې په باره کې ورته بالکل ټول ثبوتونه پیش کړي دي چې یاره تاسو چې دی نو مهرباني وکړئ د خپلو مشرانو نه مطالبه وکړئ. ولې پی ټي آی خو ستاسو یو پارټي ده او تاسو وایئ چې یاره حق ده. نو حق پارټي ده او ریاست مدینې جوړولو امید ترې نه ساتئ. نو بیا تاسو له بالکل واقع ده چې پکار ده چې مولانا طارق جمیل صاحب د خپلې پارټۍ سربراه یعنی چیرمن پی ټي آی ته نه جوړ کړي. که داسې هغه هم نه وي خوښ نو مولانا شیراني صاحب چې تاسو ته حق پرسته مولا وایي هغه درغلی دی. خیر دی بیا د هغې نه جوړ کړي د خپلې پارټۍ مشر. کیدای شي څه ناڅه خو نه دومره خو پوه دی که نه علم خو سره شته دی. نو ځکه ریاست مدینه جوړه کړي. بار کیب که مولانا شیراني صاحب هم ستاسو خوښ نه وي نو ستاسو مشر عمران خان صاحب چې کوم د اسلامي دغه رکن چې کوم مشر لګولو مفتي عبدالقوي صاحب هم تاسو سره یو ډېر ښکلی او ډېر ښه اپشن دی. نو زه خو یم چې بیا مفتي عبدالقوي صاحب خیر دی د دغه دپاره د خپلې پارټۍ چیرمن جوړ کړي. که بیا تاسو په مفتي عبدالقوي صاحب در سره نه دغه نه وي اتفاق مو پې باندې نه راځي نو بیا چې دی مفتي سعید صاحب د خو د خان صاحب نکاح هم تړلې وه. یو ځل ترې نه پکې خطا شوی وه چې هغه په عدت کې شوی وه، بیا په دویم ځل ورله ښه صحیح رسا نکاح تړلې وه. نو کوشش بیا وکړئ چې یاره مفتي سعید صاحب خیر دی د خپلې پارټۍ باندې چې دی نو مشر ولګوئ. ولې چې ستاسو سره دغه مذهبي مشران دي ستاسو نو ډېره به ښه وي. یا چې دی هغه کوم قادري مولانا صاحب نو د مذهبي امورو وزیر چې کوم خیر دی بیا چې دی نو که دغه هم نه وي نو هغه ولګوئ خیر دی. خو اخري اپشن تاسو سره مفتي سعید صاحب دی. ولې چې د ورله نکاح هم تړلې وه نو تاسو سره ښه ډېر مذهبي مشران شته دی. نو که ریاست مدینه په حقیقت کې جوړول غواړئ نو بیا چې دی دغه علماء کرام د خپلې پارټۍ چیرمنان جوړ کړي. او بل اخیری مشوره د دا در کومه چې اخیری مشوره کې که دغه ټول ستاسو خوښ نو کیدای شي بیا ستاسو جناب داود شاه پیښوري صاحب خوښ شوي وي چې کوم د حیا صدر پارټۍ والا دی. دا به ستاسو مشري او ستاسو نگراني لکه د عمران خان په شان د کې ښکلي عمران خان نه بدل انشاءالله ښایسته چې دی دا سړی کوي نو بیا دا ځان له خپل مستقبل دپاره چیرمن پی ټي آی جوړ کړي. والسلام.